فضل محمود صاحب، سید الله صاحب او نورو ملګري چې ناست دي او ګلونو ماشومانو تاسو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلونو ماشومانو دا پروګرامو چې څنګه د مخکې نه تاسو ترتیب ورکړی ما ته ستاسو سید الله صاحب ما خیال دی ګوره مخکې تلیفون وکړو چې اسلام آباد کې وو نو د کاروبار په سلسله کې موږ هلته دفتر دی نو هغې کې ما څه ډېر کارونه دوی چې کله دا خبره وکړه چې یاره دغه شان به زمونږ د دې ګلونو یو پروګرام نو ما هغه وخت وویل چې یاره زه به کوشش کوم چې تاسو یقین وکړئ چې ما دلته یو ضروري کار د هغې دپاره پرېښودو زما دا خواهش وشو چې زه تاسو ته راشم تاسو ویلم یو کال مخکې مونږ دې پروګرام کې حاضر وو نو زما دا خواهش لاندې زه تاسو ته رالم او زه تاسو ته په دې سټیج باندې ولیدم نو زه دا تاسو زما دونه خوښ یئ دومره مې لکه زما زړی چې یاره زه تاسو سره روزانه په دې کې د کاروباري د هغو په وجه باندې چې کوم دی نو مصرفیات دومره زیات دي او دومره مسلې چې مونږ دلته امیر کړو زه د سید الله صاحب ډېر ډېر شکرګزار یم چې تاسو سره د مېلاوېدو ما ته یو موقع راکړه. ماشومانو دا ورځ چې کومه موندل کېږي په دې وخت باندې نو هغې باندې خو محمود صاحب تاسو ته یو زبردست هغه باندې خپل تحریر پیل او تاسو کوم ماشومانو چې تاسو په دې کې کوم حصه واخیسته نو هغوی هم په خپلو پوره انداز کې قاید اعظم ته خپله پرېږدونه پیش کړه چې هغه زموږ لپاره د ښکلي ملک چې موږ پرې حاصل کړی دی او نن موږ په ښه ازادۍ سره په دې ملک کې د هر قسم مذهبي زموږ چې کوم رسومات دي هغه موږ په یو ښه انداز سره ادا کولی شو په موږ باندې هېڅ چا په دنیا کې هېڅ چا په موږ په دې ملک کې په موږ باندې پابندي نشته. ګلونو ماشومانو په نورو ملکونو کې چې کوم دی کې اسلامي ملکونه نه دي او مسلمانان په کومو د کافرو په ملکونو کې اوسېږي نو په هغې باندې رنګ رنګ پابندۍ او دا د الله شکر دی او د قاید اعظم په وجه باندې موږ ته د دغه پابندونو موږ آزاد یو دا چې تاسو څنګه لویېږئ نو تاسو ته پته لګي او تاسو خپل تاریخ پړه وهئ تقریبا 70 کال وشو زموږ د ازادۍ هغې نه مخکې یا په کومو ملکونو کې چې زموږ مسلمانان وروڼه اوسېږي بچي اوسېږي چې د هغو کومو تکلیفونو سره هغو مخ دي او هغوی ته چې کوم مسلې دي نو هغه شکر الحمدلله زموږ د مشرانو په وجه چې په هغې ډېر قاید اعظم کړی و د هغې په وجه باندې موږ ته هغه نشته نو موږ په دې وجه باندې د قاید اعظم محمد علي جناح دولت منوو چې موږ ته الله پاک د هغه په ذریعه او د هغه په کوششونو سره یو ښکلی ملک پاکستان موږ ته میلاو دی. موږ له اوس پکار دي چې په دې ښکلي ملک کې موږ بسه کړو. ملک خو میلاو دی 80 کاله وشو تاسو به د مشرانو نه واورئ د نورو خلکو نه په ټي وي ریډیو باندې ډېر زیات خبرې موږ ته دا پکار دي چې موږ به د خپل ملک د ازادۍ خیال څنګه ساتو نو په هغې انداز به تاسو ته تقریرونه تاسو خپل پروګرامونه څنګه چې جوړوئ نو هغه به په دې انداز وي چې په دې کې موږ تعلیم په ازادۍ سره حاصل کړو بیا مخکې چې زموږ کوم سیسټم چلېږي نو هغه چې موږ د انصاف پالوان انصاف چې زموږ په عدالتونو کې انصاف وي زموږ په انتظامي سیسټم کې په هغې کې انصاف وي زموږ کوم الیکشن کوم طریقه کار دی په هغې کې انصاف وي نو دا ملک به زموږ نه څوک تېته به څوک په بدو سترګو نشي کتلی زموږ به دا کوشش کوي چونکې تاسو ماشومان دي تاسو خیر د دغې سیاسي دغه سره ستاسو خبره نشته فلحال تاسو به خپل درس و تدریس باندې کوشش کوئ چې هغې کې تاسو مخکې لاړ شئ څوک ډاکټران جوړ شئ څوک انجینران جوړ شئ څوک چې مختلف وکلا جوړ شئ څوک چې مختلف دغو ته به تاسو ځئ انشاءالله تاسو به د اوس نه دا عزم کوئ چې تاسو به د هر خبرې سره به
تاسو خپل چې تاسو څه کوئ که نه د هغې به کوشش کوئ چې یاره زه لکه یو ماشوم دی هغه ډاکټرۍ ته شوق دی، بل ماشوم دی د هغه انجینر جوړېږي، بل ماشوم دی نو هغه د اوس نه ده چې استاد ته هم دا پته لګي او تاسو په خپله هم هغه طرف ته ځئ چې تاسو کله لویېږئ، تاسو کله د سبق نه فارغېږئ نو تاسو به مکمل طور په هغې کې بیا ډېر زیاته وسي، تاسو سره تجربه وي، تاسو سره به خبره نو تاسو به په هغې کې کامیاب ځکه چې زه مونږ چې یو نو مونږ پریکټیکل ژوند چې مونږ تېروو نو د هغې مونږ ته دا علم دی چې کوم ماشوم د اول نه کوم خواهشات دي هغه سره دغه باندې هغه سبق وینا پکار ده او د هغې سره سره خپل انتظامي سیسټم چې دی هغې باندې انتظامي سیسټم څنګه دی تاسو ماشومان یې چونکې نو اوس مونږ خو غټ یو نو مونږ د هغې نه تېرو مونږ ته پته ده چې یاره څه خراب دي څه ټیک دي چونکې تاسو ماشومان دي نو تاسو به د ډسپلن خیال ساتئ دا که استادان تاسو کوم کسان یې هغه په تاسو باندې په زور کوي نو هغې دې دپاره نه کوي چې هغوی تاسو هغه ډسپلن دې دپاره کوي چې په روان ژوند کې به تاسو ته د ډسپلن ضرورت او کله چې تاسو ډسپلن نه ساتئ نو تاسو به بل له تکلیف ورکوئ چې بل له تکلیف ورکوئ نو دا د ټولې معاشرې له تکلیف ورکوئ نو د هغې نه به بیا حالات سره دي چونکې چې تاسو اوس خپل ژوند چې کوم دی نو هغه په دې آغوش کې کوم چې تاسو اوسېږئ کوم چې تاسو تعلیم حاصلوئ او هغې کې تاسو لکه ډسپلن خیال وساتئ نو تاسو به ډېر زیات لکه ډسپلن مطلب زه ته یو د هغې یو خبره راکوم چې څنګه راغلی هر وخت به تاسو بل له ترجیح ورکوئ هر وخت په هره خبره کې لکه دې کمرې نه وکړو که نه نو زه یم چې یاره بل تاسو به په خپل دماغ او سوچ کې دا خبره اچوئ ماشومانو چې تاسو به بل له ترجیح ورکوئ بل له ترجیح به څنګه ورکوئ چې یاره دا بل زما نه کمزوری دی وړوکی دی یعنې یو دا خو قدرت داسې ټول یو شان نه دي پیدا کړي که نه څوک تکړه دي څوک کمزوري دي څوک نور کمزوري دي نو کمزوري له اول مخکې تله هغه ته لار پرېښوده دې ته وایي دا د ټولو نه بهترین بل له ترجیح ورکوئ دا ډسپلن په ځان کې اچول دا تاسو دپاره ډېر ضروري ده دا چې ورو ورو تاسو زده کوئ کله چې تاسو جوانان شئ د خیر سره ګلونو نو تاسو به بیا د دې بلکل بیا به دا بیا په ذهن په دماغ کې به ستاسو دا خبرې چې بل نه ځي نو د هغې نه به زموږ د ټولې معاشرې ته او ټولو خلکو ته به ډېر زیات د هغې سره به مدد کېږي دویمه خبره ده چې لکه تاسو کله اودسونه کوئ لمونځ کوئ اودسونه کوئ نو که تاسو دې ته وګورئ نو دا لمونځ مونږ ته چې حضور صلی الله علیه وسلم د الله پاک نه حکم راغلی دی حضور صلی الله علیه وسلم کوم طریقه کار مونږ ته ښودلی دی نو که مونږ لمونځ کوو نو دا د ډسپلن لاندې دی مونږ یو مشر او هغه مشر پسې بیا شاته صفونه مونږ ورځولي مونږ د الله عبادت کوو په دې عبادت کې دننه مونږ ته د ډسپلن او د طریقې لار راښودل شوې ده چې مونږ به څنګه لمونځ کوو نو دغه شانتې ګلونو ماشومانو که د چا سوچ نه وي نو دې خوا ګورئ او دې خبرې ته لږ خیال کوئ لږ خیال وکړئ نو تاسو به ډېره ښه کار راشي که تاسو داسې لکه په لمونځ ته خیال وکړئ چې دا څنګه ډسپلن دی صفي مخکې زموږ مشر استاد دي د الله پاک نه مونږ دا د الله عبادت دی او څه چې هغه استاد وایي نو مونږ په هغې پسې بلکل هماغه شان کار دا د ژوند د ټولو نه بهترین طریقه ده خو که مونږ دې ته سوچ وکړو خپل ژوند هم بیا په دې باندې ښکاره هغه استاد چې یو کار هم تو د هغه نه بغیر وکړي لکه استاد مخکې ګوري او ته داسې وګورې چې ستا لمونځ مات شو ته د هغې خبرې نه ووتې ته وبیا ځان له دا کړاو به ستا باندې ځان دی نو تاسو لکه د دغې ډسپلن دا کوم چې مونږ ته الله ښودلی دی دا د ژوند په هره طریقه کې د اوس نه تاسو راولئ او چې دا تاسو اوس راولئ نو تاسو به دا توقع ساتئ زما خو د څلوېښتو کالو تجربه ده چې کوم وخت کې مونږ بل له ترجیح ورکړې بل له مساني ورکړې د بل مدد هم کړی خوشحالي مونږ تحصیله شوې ده خوشحالي مونږ تحصیله شوې ده نو داسې که تاسو کول نو تاسو ته په دې وړوکوالي کې پته ولګي
چې تاسو د بل سره لږ هیلپ کوئ که نه په خپل منځ کې لکه دا تاسو اودسونه کوئ تاسو سبق لرئ تاسو ته کله د تفریح اجازت میلاو شي لوبې کوئ نو تاسو چې بل ماشوم له ترجیح ورکوئ بل هغې سره به څه کېږي ستاسو ټیچر به ستاسو نه خوشحاله کله چې ټیچر خوشحاله شي نو تاسو به کامیاب بیا دا خبره چې دا تاسو بیا کلو ته لاړ شئ په کلو کې کوئ ماشومانو نو تاسو به بیا به مور پلار ستاسو نه خوشحاله تاسو نه به ترونه خوشحاله تاسو نه به خویندې میندې دا به درنه خوشحاله ولې چې تاسو د الله پاک چې کوم ډسپلن ښودلی دی په هغې باندې ژوند تېرول غواړئ نو چې په هغې تاسو ژوند تېرول غواړئ نو ستاسو نه به دا ټوله معاشره خوشحاله کله چې معاشره ستاسو ته خوشحاله که نه نو تاسو به بیا یونیک خلک تاسو به عام خلکو شان نه تاسو به یونیک تاسو به ښکارئ او چې تاسو کله ښکارئ نو دغه د الله پاک منشا ده دغه د الله پاک مرضي ده او دغه د الله پاک خوښه ده نو ګلونو ماشومانو داسې به موږ کوو که نه او دغه خپل ژوند به په دغه طریقه باندې اچو چې موږ به هر وخت بل له به ترجیح ورکوو بل له به مخه ورکوو هغه زمونږ د هغه د مدد یو طریقه ده نو ګلونو ماشومانو ته محمود صاحب تاسو ته ټول څومره خبرې چې وې نو هغې درته کړي دي او په هغې باندې د عمل کولو د پاکستان متعلق څنګه حاصل شوی دی څنګه خبرې ما خو ستاسو دغه خبرې وکړې هغه چونکې هغه خبرې کړې وې نو ما دغه دوباره هغه کول نه وو پکار نو ما تاسو د خپل ترتیب او د خپل دغه خبره وکړې تاسو په دې اغوش کې چې اوسېږئ انشاءالله تعالی موږ مشران موږ چې څومره یو مخیر حضرات چې زموږ کمین دي موږ به د هغې نه کوشش وي زما په خپله کوشش وي چې دومره مدد وکړئ چې تاسو دا څومره کسان یې چې دومره دلته نور هم راشي او هغه په دې ښکلي سنګر کې په دې ښکلي ځای کې په دې ښکلي دغو کې چې کوم دی هغوی سبقونه ووایي هغه واوسېږي چې دا مونږ د ملک دپاره چې یاره په نور ملک کې زمونږ هم داسې سنګرې دي څه خو زه هم پېژنم پېښور کې په اټک کې داسې یو درې څلور ما ته پته ده بهرحال د ټولو راته پته نشته نو زمونږ به د جومات امیر به دا کوشش وکړي هغې په ټول ملک کې په هره ضلع کې یو سنګر وکړي نو انشاءالله تعالی چې دا کله پورې دا وشو نو زما دا یقین دی چې دا ملک به بیا په دې پوزیشن کې نه وي څنګه چې په دې وخت حالاتو کې دي نو ګلونو ماشومانو زه په اخر کې ستاسو نه اجازه غواړم والسلام